یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی، صحابه کرام ته غیر چاپیره ناست دي. په دې دوران کې یو یتیم صحابي راغی. یتیم وی د الله پاک پیغمبره زه یتیم یم، زما د کجورو باغ دی، ما د هغې خپل باغ نه دیوال تاوو، ما وی چې هسې نه دا رانه څوک قبضه کړي. خو د الله پاک پیغمبره چې کله ما خپل باغ ته دیوال کو، نو چې کله زه دیوال سیده بیا من زما سره یو ګاونډي دی، د هغه کجوره زما طرف ته راځي، او که هغه ترې پرېږدم نو بیا زما دیوال کږېږي. نو ما هغه ته ووي چېره دا کجوره ماله راکړه، نو زه به د خپل دیوال نیغ کړمه. خیر دی یو بوټی دی، دا ماله راکړه، زما طرف ته به راشي. هغه راته انکار کوي، د الله پاک پیغمبر هغه کجوره ماله نه راکوي. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل څه دې غرض دی، زه ستا سپارش وکړم هغه ته؟ او وی د الله پاک پیغمبره که سپارش دې وکړو نو ښه به وي. نبی علیه السلام به په یتیمانو باندې ډېر زیات خفه کېده، په خپله یتیم پاتې شوی و، د یتیم احساس ورسره ډېر و. دغه ګاونډي د دې یتیم صحابي چې و دا مشر صحابي و، مشر صحابي و. نبی علیه صلات وسلام هغه راوغوښتو، وی ستا سره په ګاونډ کې دا یتیم الک دی، باغ دی. وی او د الله پاک پیغمبره د باغ ما سره شته دی په ګاونډ کې. دی خپل دیوال کوي، خو چې کله دیوال نیغ بیایي نو ستا یو بوټی د ده طرف ته راځي، نو دا یوه کجوره دله ورکړه نو دی به د خپل دیوال نیغ کړي. د الله پاک پیغمبره نه ورکوم ورله، دا ورله نه ورکومه. حکم دی که نه مشوره ده؟ وی نه حکم خو نه دی، ستا کجوره ده تی مالک مشوره درله در کومه، کو دله دې ورکړه نو ښه به وي. وی د الله پاک پیغمبره چې حکم نه دی مشوره ده نو بیا ورله نه ورکوم دا خپله کجوره، نه ورکوم ورله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه هسې چې ورله نه ورکوې د دې قیمت ووایه، پیسې ووایه، قیمت ووایه، نو په پیسو به یې درنه واخلو. او که دا کجوره تا دله هسې ورکړه او یا دې ورله په پیسو ورکړه، الله تبارک وتعالی به د دې په بدل کې تاله په جنت کې کجوره درکړي، او داسې کجوره به درکړي چې د هغې به دومره اوږد سوری وي چې یو سوار به په هغې باندې 100 کاله سفر کولی شي. داسې کجوره به الله په جنت کې تاله درکړي. الله صحابه کرامو چې دا خبره واورېده که نه، دا کجوره دله ورکه الله به تعالی په جنت کې کجوره درکړي. نو صحابه کرام په دې خبره باندې ډېر وپسخېدل چې دا خو نبی علیه السلام ډېره درنه خبره وکړله. ته دې خو دا مطلب شو که دا کجوره د یتیم صحابي له چا ورکړه نو الله تبارک وتعالی د هغه دپاره جنت واجب کو. ځکه چې نبی علیه صلات وسلام وفرمیل چې تاله به الله په جنت کې کجوره درکړي، خو مطلب دا چې جنت ته به ځې که نه، جنت ته به ځې که نه. دا خو نبی علیه السلام ډېره درنه خبره وکړه. هغه ورته وایي د الله پاک پیغمبره جنت ته خو به ځم که نه، جنت ته خو به ځم که نه. دا مشر صحابي ورته وایي. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل او مسلمانې جنت ته خو به خامخا ځې. وایي چې جنت ته ځم نو دا یوه کجوره دې پکې خیر دی نه ښودلی نه ورکومه، یو دې پکې نه روغ جنت ته چې یو کجوره دې پکې نه که نه، خو دا ډله نه ورکوم دا کجوره. دا مشران په دې ونو ډېر خفه کېږي، ښه ډېر خفه کېږي. د ونې نه ولا چا 2-3 سانګوړۍ پاڼه ماته کړي دی چې کور ته راشي نو بچو ته وي خلکو نه جایداد قبضه کړو، تاسو کور کښېنئ، ورشئ ونې له خلکو ټولې ماتې کړي. هلکه څه چلو شو که پاڼه یې ترې لږه ماته کړه، څه شو که نه. خو دا مشران په ونو ډېر خفه کېږي، وایي جایداد یې نه قبضه کړو تاسو کور کښېنئ، خلکو نه ونې قبضه کړې تاسو کور کښېنئ. نو کشران چې د کوره وځي چې درازه هغه به جنګاړم شي، د چا د وجې نه د هغې مشر د وجې نه ده پسې لېږلي که نه. هغه مشر صحابي په ونو خفه کېدو د الله پاک پیغمبره دا کجوره ورله نه ورکومه. په دې مجلس کې یو صحابي ناست و، ابو دحداح رضی الله تعالی عنه. دی پاڅېدو وی د الله پاک پیغمبره دا خبره د دې مشر صحابي سره خاص ته کو عامه ده، کو دا ونه د یتیم له هر چا ورکړله نو هغه دپاره په جنت کې کجوره ده، هر چا چې ورکړه که نه دا خبره ده پورې خاص ده. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل نه د ده پورې خاص نه ده، کو دا ونه د یتیم صحابي ته هر چا ورکړه الله تبارک وتعالی به ورله د دې په بدل کې په جنت کې کجوره ورکړي. ابو دحداح رضی الله تعالی پاڅېدو، هغې مشر صحابي ته وایي ته ما پېژنې؟ هغه ورته او پېژنم د ابو دحداح یې که نه. وی په مدینه منوره کې زما باغ دی،
چې 600 کجوري پکې ولاړې دي هغه باغ پیژنې داسې به څوکي چې د ابو دحداح د باغ نه به خبر نه په مدینه منوره کې به داسې څوکي چې هغه ته به د ابو دحداح باغ نه معلومو د مدینه منورې ټول تاجران په دې انتظار وي چې ابو دحداح به کله خپل باغ میوه خرڅوي چې مونږ ته والو مدینه منورې تاجران په دې انتظار وي چې د ابو دحداح د باغ کجوري به کله را رسي په مدینه منوره کې استا باغ د ټول غټ باغ دی غټ باغ دی وی دغه یو ونه مال راکا او زما چې د 600 کجورو کم باغ دی هغه درلې می درکو هغه می درلې درکو مال صرف د یو کجورو راکا هغه مشر صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې په تعجب سره وکتل وی دا الله پاک پیغمبر د ابو دحداح د خبره اوري دا اوري دې سوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او اورما دا الله پاک پیغمبر بیا په تک گواشه چې ابو دحداح د یوې کجوري په بدل کې مال خپل باغ راکو ته په گواشه نبی رسول الله فرمایي زه په گوایم بیا وشولا یو کجوره ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ میلو شو او د 600 کجورو باغی هغه مشر صحابي لورکو چې هغه لورکو ابو دحداح رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی دا الله پاک پیغمبره وز دا یو کجوره دی یتیم صحابي ته ورکوما دا یو کجوره د یتیم شولا د خپل دیوال نیخ کی علا کجوره ما دل ورکړه بیا ورته فرمایل وی دا الله پاک پیغمبره ته دی په بدل کې خو الله مال په جنت کې کجوره راکړه کنه ته دی په بدل کې خو ما ته په جنت کې ونه میلو شو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی نه ابو دحداح رضی الله تعالی حیران شو چې د 600 کجورو باغم لاړو په جنت کې ونم میلاو نشولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ابو دحداح ما خو وی چې دا یو کجوره دی صحابي ته چا ورکړ الله تبارک وتعالى بوله په جنت کې یو کجوره ورکی تا خو د 600 کجورو باغ ورکو دا غي په بدل کې الله تعالی په جنت کې دومره کجوري درکړي دومره ونی درکړي چې دا غي شمیرل ممکن نه دي دا غي شمیرل ممکن نه دي او بیا نبی رسول الله فرمایل وی ابو دحداح دا اغه میوه دا اغه کجورو چې کوم میوه ده نسخه استا میوه ده سخ کولی ونی دي نبی رسول الله بار بار لګاو ابو دحداح سخ کولی بیا دی وکړه سخ کولی کجوري دي د جنت واغسته بار بار دا خبره کوله په مجلس کې چې څومره صحابه کرام ناستو کنه نبی رسول الله دا خبره دومره پیری بار بار وکړه چې هر صحابي دا ارمانو کو چې کاش ز ابو دحداح وي کاش چې دا معاملې ما کړې ابو دحداح رضی الله تعالی د مجلس نه راپاسېدو په دغه باغ کې په مینس کې د کور هم وو په خپل باغ کې دنه پاتې کېدو د باغ نه بار ودرېدو او خزي ته چغي وي اے پلان کوي اے پلان کوي اے پلان کوي هغه ورته وی څه چل شي ولې د بار نه اوازونه کوي خو راځه کور ته کنه وی تاسو د دې کور نه راوځئ زه دننه ځکه نشم درتلی چې دا کور او دا باغ زما نه دي دا ما خرڅ کړي دي تاسو دا کور خالی کوي اخزي ورته خزي ته پته و چې زما خاون ابو دحداح دا ډیر لوی تاجر دی غټي غټي بای کوي دا غي مطلب دا چې چرته خ تاجر به راغلی او خډيري درني پیسې به ول ورکړي جو د سره کورم خرڅ کړي نو بیا به ته په خراغلی جزکا وی ابو دحداح بچا دې خرڅ کو پچا دې خرڅ کو دا ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ بار نه आवाज وکړو وی اے خزي دامه په الله خرڅ کو دامه په الله خرڅ کو دنه نه ته خزي आवाज وکړو وی اے ابو دحداح تر اوسه پور چې دې سمره بای کړي داسې ګټور بای دې په چرته نه وکړي زنانم داسې جوړي وی کنه زمون زنانه خو چې سوی به شور غاله کور دیم خرڅ کو سر تور دې کوم اوس په چرته پاتې کېګما زنانه ورته دنه نه आवाज وکړو وی ابو دحداح تر اوسه پور چې دې سمره بای کړي داسې ګټور بای دې په چرته نه وکړي دانن چې کومه بیا وکړه او خپل بچی د ځان سره را روان کو کور او باغ پرې خودو وی مونږ له الله شته دی مونږ له الله شته داسې زنانه داسې زنانه داسې نارینه وو چې نبی علیہ السلام خبره وکړه کو دا کجوره چا دی یتیم له ورکړه الله ورله په بدل کې په جنت کې کجوره ورکړه اخو په بیا سوچ نو اخو په بیا بل خبره نه و
بیا د صحابه دا د یو بل سره زد و چې څوک به چې دا کجوره دي صحابي ته ورکړي. ما به خبره پوهېږې که نه؟ او ډېر خو عمل نشته دی، د زړه لوښي مو کاږه دي. باران وریږي ناله بهیږي خو د زړه لوښي مو کاږه پراته دي، نو اوبه پکې د کم طرفه جمع شي. ته خو د زړه لوښی لږ نیغ کېده چې څه خو پکې جمع شي که نه. جمعات ته راځو، قبرستان ته ځو، جلسو جلوسونو له ځو، بیانونه اورو، خو د زړه لوښي خو کاږه پراته دي. د زړه لوښی خو نیغ کړی نه دی. یو ځل دی جمعات ته په دې نیت راشه چې د زړه د لوښی به نن نیغ دمه چې څه واورم چې عمل پې وکړم. ته ګوره چې ژوند دې بدلېږي که نه بدلېږي. موږ جومات ته راځو په دې نیت باندې چې استاد صاحب لګیا دی موږ هسې نه منو سړیا چې ته په دې نیت راغلی نو بیا تې بار په دې ور کې تپوس وکړې مولي صاحب کومه مسله وکړه ما ته څه پته ده خو څه به یې ویلي نو څه به یې ویلي نو ته راغلی د اورېدو په نیت نه وي نو ته راغلی د عمل په نیت نه وي نو ته خو راغلی یو رواج لري چې د جمعې ورځ د خو بار ګرځم نه خلک به چې د جمعې لمونځ هم نه کوي راشه جومات ته خو لاړ شه که نه داسې چې داسې نه بیا به چېرته به موږ باندې عمل وکړي چېرته به ژوند بدل شي چېرته به زندګي بدل شي چې کله د موسی علیه السلام د مرګ وخت پوره شو نو الله تبارک وتعالی د مرګ فرشته راولېږله ورشه موسی علیه السلام ته ووایه چې ستا د مرګ ټایم پوره دی زه دې وجنمه روح ته نه اخلم ستا څنګه خوښه ده فرشته چې راله موسی علیه السلام ته وویل زه درنه روح اخلم ستا څنګه خوښه ده وجنم دې مړ کومه دي د مرګ د اواز په انسان باندې ډېر بد لګي ښه چاته وایي وجنم دې نو د اواز په ډېر بد ولګي ډېر ویریږي نو موسی علیه السلام ته چې فرشتې ووي وجنم دې روح ته نه اخلمه هغه خو اسې جلالي شان والا پیغمبر غوسه به وله ډېره ورتله چې سپېړه یې اوچته کړه فرشتې له دا مخ وه او دومره زورداره سپېړه یې ورکړه چې د سپېړې سره یې ولې دا سترګه هم ویستله هغه په بره لاړه الله تبارک وتعالی لره وی الله داسې بنده ته دې لېږلي ومو چې هغه د مرګ نه دومره نفرت کوي مرګ نه غواړي وګوره زما دې حالت ته ما چې ورته د مرګ ووي نو زما دې حالت ته وګوره ما سره سي چلو کو داسې بنده له دې لېږلي ومه الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ټیک ده لاړ شه زما موسی ته ووایه چې مرګ نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده او ستا د دې لاس د لاندې چې څومره ویښته رالو د هر ویښته په بدل کې 1 کال عمر در کومه د هر ویښته په بدل کې فرشته راله موسی علیه السلام ته وویل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ده ته ووایه چې مرګ اوس نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده د دې د لاندې چې څومره ویښته راله دومره ژوند در کومه موسی علیه السلام خو چې فرشتې ته سپېړه ورکړه وروسته بیا پوه شو چې دا مې څه وکړو بیا یې سوچ کړی و چې دا خو مې بد وکړه دو دا یې فرشتې ته وایي ښه چې د غوی په شا لاس کېدمه او د هغې د لاندې څومره ویښته راله او د هر ویښته په بدل کې راله الله 1 کال عمر راکړي نو بیا د هغې نه بعد به بیا څه خو بیا مرګ دی نو دغه کلونه چې ختم شي نو بیا څه شی دی بیا مرګ دی نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا مرګ دی نو د خپل کار اوس پوره کوه د خپل کار اوس پوره کوه روح رانه اخله چې مرګ نه خلاصون نشته بیا خو روح واخله نو د مرګ نه خلاصون نشته الله له تګ دی او چاته پته هم نشته چې زه به په څه حالت کې مرمه په کوم ځای کې به مرمه او څنګه به مرمه دا صرف د پیغمبرانو یو اعزاز دی چې الله تبارک وتعالی ورسره دغه مشوره کوي لکه حدیث مبارک کې راځي عائشه بی فرمایي رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه السلام په ژوند باندې دا حدیث مبارک ما ته ډېر وي چې عائشه الله تبارک وتعالی د پیغمبر سره د مرګ نه مخکې مشوره کوي چې یاره ته مال راځي او کو په دنیا کې پاتې کېدل غواړي هر پیغمبر ته د مرګ نه مخکې دا ویلې کېږي دا حدیث مبارک ما ته ویلی و نبی علیه السلام چې بیمارو
او ته به ډیره زیاته وه او زما په کوټه کې زما په دې غیږ کې پروت او د نبی علیه السلام دا سر مبارک زما د سینې او د زنې ترمنځ او دې ځای ته مې ځان ته اړم کړی و داسې په نبی علیه السلام باندې تبه ډیره زیاته وه ډیره زیاته وه او دا لاس به یې داسې په اوبو کې کېښود او دا به یې راواغست او په خپل مخ به یې داسې راوکاږو او دا به وي چې اللهم رفیق الاعلی وی په دې دوران کې زما ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی راغی د نبی علیه السلام تماشې له بیمار پرسۍ له داسې مخامخ ورته ودرېدو وی زما د ورور مسواک او داسې د نبی علیه السلام زما د ورور ته او د مسواک ته ډېر کتل زه پوه شوم چې نبی علیه السلام دا مسواک غواړي ځکه نبی علیه السلام به د مسواک سره ډېره زیاته مینه وه وی داسې مسواک ته یې کتل وی ما ورته وی چې د الله پاک پیغمبره مسواک ته دې زړه کېږي کو نبی علیه السلام راته سر وړکو چې وی ما مې خپل ورته وی چې دا مسواک لږ راکړه عبدالرحمنه وی د هغه نه مې دا مسواک واغستو چې وامې غستو وی د هغې دا سوکه مې وکته نو دا لږه کلکه وه وی دا سوکه مې ورله په خپله خوله کې پسته کړه او چې داسې نرمه مې کړه نو بیا مې نبي علیه السلام ته مسواک ورکو عایشه به فرمایل که نه وی زه ډېره بختوره ښځه یم زه ډېره بختوره ښځه یم وی بختوره ځکه یم چې د نبي علیه السلام روح مبارک زما په کوټه کې وتی دی او بختوره ځکه یم چې نبی علیه السلام زما په کوټه کې دفن دی او بختوره ځکه یم چې د نبی علیه السلام روح مبارک زما په غیږه کې وتی دی او بختوره ځکه یم چې په آخري ټیم کې زما او د نبی علیه السلام لاړې مبارکې یو ځای شوي دي ځکه بختوره یم یا مسواک ورله ما پوس کو په خپله خوله کې نو هغې مسواک پورې زما لاړې انښتې وي چې ما نبي علیه السلام له ورکړو هغه مسواک هغه په خپله خوله کې ووه زما لاړې او د نبي علیه السلام لاړې ډېرې په آخري وخت کې یو ځای شوي او دا به یې ځکه ویلو چې په هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه وی د دوو اخترونو په منځ کې نکاح کول ښه نه وي اوس هم خلک وایي که نه هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه د دوو اخترونو په منځ کې نکاح ښه نه وي نو عایشه به فرمایل زما نکاح خو د شوال په میاشت کې شوی ده د ورکوټي اختر په میاشت کې د دوو اخترونو په منځ کې شوی ده نو زه سپېره یم زما په شانتې بختوره ښځه ما ته څوک بل څوک وښیي که نه نو زما نکاح خو په اخترونو په منځ کې شوی ده الله نو ما هغه مسواک راواغسته د خپل ورور نه او نبي علیه السلام له مې ورکو نبي علیه السلام هغه مسواک ډېر زیات په مینه باندې وکړو په مینه باندې وکړو نبي علیه السلام زما غیږې ته داسې د سینې ته ډډه والې ده او په دې ټیم کې ورسره جبري علیه السلام موجود و خواته ورسره ناست و جبري علیه السلام او په دې دوران کې د مرګ فرشته راله د مرګ فرشته دا ملک الموت چې دی د هر چا نه روحونه نه اخلي اسرائیل علیه السلام د ټولو فرشتو مشر دی بیا د نګرانۍ د لاندې ډېرې فرشتې دي او دله الله تبارک وتعالی په خپله دومره طاقت ورکړی دی یو ځل دته نبي علیه السلام د ملک الموت ته وویل وی ته د دومره خلکو نه په یو ځای روحونه څنګه اخلي دنیا کې خو ډېر خلک په یو ځای مري که نه نو د دومره خلکو نه په یو ځای باندې روحونه څنګه اخلي ده ورته وایي د الله پاکه پیغمبره ما له الله دومره طاقت راکړی دی که نه کو زه په اووم اسمان کې ما او د ښکتې ځمکې ته صرف د خپلې دوه ګوتې ښکتې کړم د تمامو جاندارو نه پې روح اخیستی شم یوازې انسانان نه دا څومره روح واله څیزونه چې د دوی ټولو نه په دې دوو ګوتو باندې په یو ځای روح اوچتولی شم الله راله دومره طاقت راکړی دومره طاقت نبی علیه السلام ورته وفرمایل ملک الموت هسې تا ته د مخکې نه پته وي چې د کوم انسان نه روح اخیستلی کېږي مخکې نه تا ته الله ویلي نه مخکې نه زه خبر نه یم په کوم ټیم کې چې ته روح اخلم په دغې ټیم کې راته الله وایي چې د پلان کې انسان نه روح واخله بس په دغې ټیم کې زه وپېژنم مخکې ما ته علم نه خو د نګرانۍ کې ډېرې فرشتې دي ډېرې فرشتې هغه ټول روحونه اخلي د نبی علیه السلام نه چې کومې فرشتې روح اخیستې او د هغې نوم دی اسماعیل دا چې راله د نبی علیه السلام په خوا کې جبریل امین ناست و
جبرئیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی دا الله پاک پیغمبره اسماعیل پرشتہ راغلی د روح قبض کون کی پرشتہ ده اجازت غواړي ته اجازت ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او د توای چې راځه د مرګ دا پرشتہ رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل وی د الله پاک پیغمبر الله را لېږلی ما او الله تبارک وتعالى فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات ته منور ډیر شوق شوی دی نو غواړم چې د ځان ترو بلما نو ستا سره ای د ستا سم مشوره ده ته پکې سوای نبی علیہ السلام خو په هر کار کې د جبرئیل امین سره مشوره کوله کنه نو نبی علیہ السلام داسې جبرئیل امین ته وکتل په خولای سونه وی خو یې قتل ورته چې جبرئیل امین ستا سم مشوره ده ما ته خبر وک کنه جبرئیل امین ته فرمایلی د الله پاک پیغمبر الله اختیار درکړی دی زبګ سلام الله اختیار درکړی دی خو یو خبره ده چې الله دې ګوره د ملاقات شوق لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل د مرګ فرشتي ته وی چې الله زما د ملاقات شوق لري نو تخپل کار جاری کا خپل کار وکا زمانه روح واخله عائشه فرمای وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بل خبره نه پویدلې خدا الله سیدی سی اوچت کو چې دا الفاظ وی اللهم رفیق الاعلى او بیا یو آیت کریمه چې مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دا آیت مبارکه لا سر ته نو رسول چې دا آیت مبارکه په شوند باندې نیمګړې پاتې شو او د نبی علیہ السلام نه روح مبارک لاړو نور نه پویدلې په سبام دی نو غرض می دا کو چې د دنیا نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تل دې بل کم انسان د چاغه بپاتش چې په مخ د زمکه داغه په شان د بهتر او غوره انسان نو مرو بټول مرګ ته تیاری پکار د دنیا نه بزو ټول خو د دنیا نه داسې لال شه د دنیا نه داسې لال شه چې الله درنه رضا وي داسې لال شه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي وفات او الله تبارک وتعالی د حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې انسان وفات شي او پرشتي د روح واخلي بر اسمانونو ته وسی نو الله تبارک وتعالی د پرشتو نه تپوس کوي سره د خپل علم بیا تنم تپوس کوي الله تبارک وتعالی د کم بندن چې تاسو روح واغستو خکته زمکو کې د متعلق خلقو سوایلو خکته زمکه کې خلقو د متعلق څه خبرې کولی نو پرشتي ورته وی الله خلقو ډیر په نیک نوم باندې یادو ټول خلقو ول چې دا ډیر خسړې دي ډیر خسړې دي الله تبارک وتعالى فرمایي دا د الله بندگان دی گواشي چې ما دې په خو کې حساب کو ما دې ته مغفرت نصیب کو او چې کله پرشتي وی الله خلق تخکته پزمکه کې ډیر تنګو ار سړی به ویل چې خدای چې د دن خلاصو ډیر بد سړی وو ډیر ناکار سړی وو الله تبارک وتعالى پرشتو ته فرمای اے پرشتو دا خلق دی گواشي چې ما دې په ناکارو کې ولیکو د دې جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې ناستو صحابه کرام ورسره ناستي یو جنازه تیر شوله نو صحابه کرام ټول د هغه سړي ډیر صفات بیان کړو ډیر صفات بیان کړو ویره دا ډیر خسړې دا کم سړی چې نن مړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وجبت د لپاره واجب شو بیا ستیم بعد بل جنازه تیر شو نو خلکو داغه متعلق ډیر خبرې وکړي دا ډیر ناکاره سړی خو خلک ته ډیر تنګ ډیر په عذاب کې وو خلک ته ډیر ترپوزي وو ډیر ناکاره سړی وو خدای نن مړ شو نبی علیہ السلام بیا فرمایل وجبت صحابه کرام تاسو کو د الله پاک پیغمبر څه مطلب مخکې جنازه تیر شو خلکو صفاتو کو تعویذ د پاره واجب شو رستو بل جنازه تیر شو خلکو دا غیب بدوی تابعوی د پاره واجب شو واجب شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وکله چې اول جنازه تیر شو تاسو ټول د صفات وکړو ما وی د پاره جنت واجب شو د پاره جنت واجب شو تاسو په دې خله باندې الله د پاره جنت واجب کو
او کله چې دویمه جنازه تیره شوه او تاسو ټولو د هغه بد وي چې دا ډېر ناکار سړی ښه د خلک ترې نه خلاص شو وی ما چې وجبت الله د دپاره اور د جهنم واجب کو ستاسو په دې خوله باندې نو مرګ خو را روان دی مرې به د دنیا نه به ځي خو په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې پس د مرګه د خلک په ښه نوم باندې یاد کړي او چې کله په ښه نوم باندې یادېږي نو الله تبارک وتعالی ستا دپاره جنت واجب کو خلک وایي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جنت ته بوستو او چې کله په دنیا کې په بد نوم باندې یادېږي خلک دې په بدو یادوي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جهنم ته داخل کو دنیا کې داسې ژوند وکړه داسې ژوند زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو که نه زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو الله تبارک وتعالی دې ظالمان تباه و برباد کړي ظالمانو تاسو ته پته شته داسې شیوخ کله جوړیږي دا خو په صدو کې یو سړی پیدا کېږي داسې تاسو ته پته ده دا مولان څنګه تیاریږي دا زما د مدرسې طلبه ناست دي تاسو پخپله لیدلي دي دا څومره په مشکله باندې عالمان جوړیږي دا څومره په مشکله حافظان جوړیږي دا میندو د خپلو سینو نه را جدا کړي دي په جړا باندې او په فریاد باندې او په ویر باندې دا ماشومان په مدرسه کې جاړي میندې ورته د هغې طرفه جاړي د هغې د زړه ټوکړې موږ ته راتاوي کړي دي د هغې چېرته پرزو کېږي زما دا بچی دې په کوڅو کې وګرځي او اواز دې وکړي وظیفه راوړی خدای مو وبخه دوی ته داسې سپک مه ګورئ دا کمزوري نه دي دا د ډېرو غټو خاندانونو بچي دي دا د ډېرو سپین روبو بچي دي لاړ شئ د دوی په کلي او په وطن کې تپوس وکئ ما په خپله په کوڅو کې چغې والې دي وظیفه راوړی خدای مو وبخه کله د چا ورته ودرېدلی یم او کله د چا ورته ودرېدلی یم وظیفه راوړی خدای مو وبخه دا د الله نازولي دا ډېر په مشکله باندې د دوی نه عالمان جوړېږي د دوی نه ډېر په مشکله باندې حافظان جوړیږي بیا د شیخ صاحب په شانتې شیخان دا خو په مخ د ځمکه چېرته یو څو دانې وي دا خو ډېر په مشکله باندې تیار شوي ظالمه تا زموږ نه په یو ډز سر واخیستو دا څومره په مشکله تیار شوی و د هغه خلا به اوس څوک پوره کوي هغه خو لاړو الله تبارک وتعالی لره کله چې نیک انسان وفات شي په ده پسې ځمکه جاړي په ده پسې اسمان جاړي د به ده پسې د درسونو هغه ځایونه جاړي شیخ صاحب الله بخلی دی په هغه پسې د هغه د احادیثو ځایونه جاړي هغه چې په کومو لارو باندې مدرسې ته ته په هغه پسې هغه لارې جاړي په هغه پسې په زرګاو طالبان جاړي په هغه پسې د اسمان دروازې جاړي الله به یې څنګه نه بخي نیک انسان چې وفات شي په ده پسې د ده د سجدو ځایونه جاړي د ده د ذکرونو ځایونه جاړي د ده د سبقونو ځایونه جاړي اسمان په دروازو باندې چې کوم د ده نیک اعمال ختل هغه دروازې جاړي الله هغه نیک اعمال خو بند شو هغه نیک اعمال خو بند شو هغه خو الله بخلي دي هغه د الله نیکان بندګان دي ما ته تاسو یو قوم وښیئ که نه ما ته په مخ د ځمکه باندې داسې یو قوم وښیئ تاسو که نه چې هغې د خپل عالم سر راغستی دی په خنزیر پورې تړلی دی هغې د خپل عالم سر راغستی په سپي پورې تړلی دی هغې د خپل عالم سر راغستی په خر پورې تړلی په مخ د ځمکه ما ته یو قوم وښیئ زه یو قوم سیوا د پښتون نه سیوا د پښتون نه چې پښتون د خپل عالم سر د خنزیر سره وتړو د سپي سره یې وتړو د خر سره یې وتړو وګوره نو په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي هغه پښتانه تېروي وګوره که نه په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي پښتانه تېروي ولې تېروي د خپلو علماو ګستاخي کوي ځکه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من احان العالم چاچے دا عالم سپکاوے کو فقد احان العلم دا علم سپکاوے کو ومن احان العلم فقد احان النبی
چا چې د علم سپکاوی کو د نبی سپکاوی کو ومن اهان النبي فقد اهان جبريل چا چې د پیغمبر سپکاوی کو د جبريل عليه السلام سپکاوی کو ومن اهان جبريل فقد اهان الله چا چې د جبريل عليه السلام سپکاوی کو د الله سپکاوی کو ومن اهان الله فقد اهانه الله يوم القيامه چا چې د الله سپکاوی کو الله به دغه انسان ذلیل او رسوا کی په ورځ د قیامت الله به ضرور ذلیل کوي الله به ضرور ذلیل کوي تاسو د علماء په ګستاخو پسې ظالمانو هغه سپین کې ډکی تاسو په وینو باندې رنگ له چاغې نه خو الله له حیا ورزي د سپینو ډکو نه خو الله له حیا ورزي الله فرمایي سپین ګیره چې ماته لاس پورته کی زه د لاس خالی نشم پرې خو چې کله د سپینو ډکو ته ګورم هغه سپین ډکی تاسو په وینو باندې رنگ کړلو هغه سپین ډکی تاسو په وینو باندې رنگ کړلو او یا کله زمون بچو ته قران خو دو او یا کله زمون بچو ته حدیث خو دل مونږ ورته بدله دا وکړه چې یو میاش خو ورته کنزل وکړو او چې پاغه حسینی یخیل شو اخر کې خو ته ګولې وستله نن د علماء سره دا سلوک شروع دی ښا نن د علماء سره دا سلوک شروع دی قسم په الله ډېر پاک سترګې وجړلې ولې شوې ډېر د معصوم سترګو نه وښکې وبهیدې ډېر کمزوري طالبان وجړل هغې معصومان وجړل چې بالغ شوي نه دي تر ننه پورې ما لا په خپله مدرسه کې سم کلاس نه دی اخیستی که زه کلاس اخلم زما طلبه او زما طرف ته فکر نشته دی د مدرسې طلبه خو جوړول عالمان خو جوړول بزرگان خو جوړول شيوخ خو جوړول قسم په الله زما یو خبره یاد وساته یو خبره کو په دې ملک د علماو داسې قتل کیږي کو په دې ملک مون خاد ورځ تل راشه په ما باندې په دې مخ توکان وروتکای کوم ملک چې د علماو سپکاوی کیږي سوال نه پیدا کیږي چې د غلطو په مونږ په عزت ژوند تیر کو سوال نه پیدا کیږي چې مونږ په سکون ژوند تیر کو سوال نه پیدا کیږي چې مونږ په عزت پاتې شو موږ ځان له یو کار کتلې دی علما به شهیدان کیږي او دا یوازې د هغې نه ګیله نه ده موږ ټول داسې جوړ شوي یو ټول داسې جوړ شوي یو ټول داسې جوړ شوي یو تاسو فیسبوک کولاو کوئ تاسو سوشل میډیا کولاو کوئ تاسو د خپلو ځوانانو دا خبرې وینئ نکاح به ورله دوی ملا تړلي د پلار نکاح ورله دوی ملا تړلي د نیکه نکاح ورله دوی ملا تړلي سبا چې خپې وغځئ مردار شي دا ملا پې ودرېږي جنازه ورله کوي بیا هم په ده پسې خبرې کوي بیا پسې هم خبرې کوي زه هغه یو غیرتي وینمه چې هغه هر تن چې د عالم نفرت په ذهن کې لري زه ورته هم ښه صفا ووایه دا وصیتنامه پرېږده وایه چې زه مړ شم زما په جنازه به ملا نه ودرېږي ما له به جنازه یو ګیره خریلی کوي پکار ده چې دا وصیت وکړي که نه دا کم دغلا پند دی دا کم د منافقت پند دی دا کم منافقت دی چې نکاح له به ملا راولم جنازې له به ملا راولم ختمونه به په ملا باندې کوم او بدې ردې به پسې هم وامه بدې ردې پسې مه وایه صفا وصیتنامه ولیکه صفا ولیکه وایي که زه مردار شم خپې مې وغځولې په ما په جنازه به ملا نه ودرېږي صفا دا لیکل وکړه شته په دې کلي کې هم شته ما ته پکې معلوم دي ما ته معلوم دي چې په ملا نه پسې خبرې کوي زه په خپله سوشل میډیا ښه ډېر استعمالوم ما ته د هر تن کمنټ خو هم راځي ما ته د هر تن پوسټ هم راځي صحیح ده او معلوم دی راته او دا مې په خپل زړه کې ویلي دي چې مړ شو جنازې لی نظم او چې څومره مې کېږي دومره علماو ته به وایم چې جنازې لی مه ځئ ټیک شو مه ځئ جنازې لی اصل دغلاپن دی منافقت خو اختیار کړی دی به هر حال د علماو سره مینه وساتئ د علماو سره محبت وساتئ د علماو سره عقیدت وساتئ دا زموږ نه نور څه نه غواړي مونږ ته قرآن ښیي مونږ ته حدیث ښیي کو منې ومنه کو نه منی کم از کم سپکاوی خو مه کوه کم از کم بدې ردې خو پسې مه وایه او یو خبره یاد وساتئ تاسو نظر وچلوئ او وګورئ کومو کسانو چې په عالمانو پسې بدې ردې ویلي که نه آخر انجام وګورئ د دین اسلام نه انکار کړی مرتد شوی دی وګورئ
زما خو ډېره تجربه وشوله هغه کسان چې په علماو پسې به بد رد ویل اخیری پوسټونه مې د هغې دا وکتل چې په دین اسلام اعتراضونه شروع کړو او د دین اسلام نه اوتل مې کتل په خپله باندې چا د مرتد کېدو او کفر ته د تلو اوله پاونۍ د دې ځای نه شروع کېږي چې دی به په علماو پسې بدې ردې وي ځکه چې ستا اعتماد په عالم پاتې نه شو دا عالم چې کوم حدیث وي په حدیث ته اعتماد پاتې نه شو ته به وایي دا ملا د ځان نه وي ځکه بس ملا خو دې اعتماد پاتې نه شو په حدیثو دې اعتماد پاتې نه شو په قرآن دې اعتماد پاتې نه شو نو په آخر کې وایي دا حدیث چې وایي دا د ملانو خبرې دي دا کوم جهنم او جنت چې یادوي دا د ملانو خبرې دي دا وایي اخوا هېڅ شی نشته دی په آخر کې د څه جوړ شي مرتد ته نه جوړ شي دقه اخیری انجام شي اخیری انجام الله تبارک وتعالى دې موږ د دغه نه وساتي او یوازې علما او عوام تنوما علما ته هم وما زمون دینی اختلافات په خپل ځای باندې خو د هر عالم قدر کوي د هر عالم احترام کوي د هر عالم عزت کوي دلته طلبه ډیر ناستي ټول طلبه او توما د علماء قدر کوي د علماء احترام کوي زمون دینی اختلافات په خپل ځای باندې هغه د کفر او د اسلام خبرې نه دي خو د هر عالم قدر او د هر عالم احترام کوي یوازې عوام نه علماء د ټول نړۍ د دوی احترام پکار دی سفیان ثوری رحم الله دا لوی عالم تیر شوی لوی عالم ډیر زر احادیث مبارکه وته یادو ډیر زر احادیث مبارکه د دومره لوړ مرتبه عالم خو چې کله خبر شو چې د شام نه امام اوزاعی رحم الله را روان دی په اوخ باندې ناشته مخکې به د اوخان په لړاکې روان یو اوخ په بل پورې تړل بل په بل پورې تړل امام اوزاعی چې په اوخ باندې ناشته سفیان ثوری رحم الله ولا مخ ته وته داغه اوخ د بل د اوخ نه راکولو کو او داغه د اوخ دا پړ په خپل مړی کې ورواچو په خپل مړی کې ورواچو او داغه په اوخ باندې ناشته او سفیان ثوری ته مخ را روان دی او چغه وی لار پرې دا وای زمون شیخ راغی لار پرې دا وی لوی عالم راغی علماء به دومره د یو بل قدر او احترام کو دومره قدر او احترام کو چې داغه د اوخ پړ په خپل مړی کې اچولې وروانو عالم چې ډیر زر احادیث مبارکو ته په یادو باندې یادو هغه د بل عالم د اوخ پړ په مړی کې اچولې دي نو موږ علماء علم د یو بل قدر پکار دی احترام پکار دی عزت پکار دی سپکاوی نه دی پکار چې په نوم عالم دی زما د لپاره قابل قدر او قابل احترام دی الله تبارک وتعالى دې زموږ په زړونو کې د علماو د مین او محبت کې نه داسې بیانات او واقعات اورېدلو لپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرائب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمی سے په आवाज باندې داسې ویډیوګانې داسې بیانات او واقعات تاسو مهلا راځي کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله لیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ والسلام